د مسلمانانو مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په باره کې الله رب العزت دغه بیان فرمایي. تفصیلی واقعا تیر کال موږ بیان کړو، وس خلاصتن واوري. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله په غزا باندې تللا، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبیانو نه یو بیبي هغه به هم ځان سره بوتلا. نو پدې بنی المستلق په دغه غزا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د خپل بیبیانو په مابین کې قران اندازي وکړه، نو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نوم راوتله چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د غزا په سفر کې و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د غزا سفر نه واپس راتله مدینه منوره ته، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مجاهدین صحابه کرامو په یو ځای کې دمه وکړه، هغه ته حصار شولا او سبا ته نږدې ټیمو په دې ټیم کې ټول قافله هغه ته ودرېدلو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه بیبي مبارک چې د پدی باندې بعض منافقون نعوذ بالله د زنا تهمت ولګولا، دا واقعا دسیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه بیبي مبارکه د خپل اوخ نه کوز شولا او په دې ټیم کې د قضای حاجت د پاره د قافلې نه یو طرف ته لاړله او هلته قضای حاجت وکړه. نو د دې په غاړه کې یعنی د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په غاړه کې یو هار او هغه هار د خپل خور نه اغستو. دې چې کله وکتله نو هغه غاړه نه هغه هار شلیدلی او هغه هار چرته رکشوي. نو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د هغه هار په تلاش کې ولګي دوه غهاري قتل. نو په دې ټیم کې دی دغه غهار قتل، نو هغه قافله سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه لاړله. دی چې کله قضای حاجت نه پس د غهار چې کله پیدا کړله، نو دی بیا لاړو کمزې کې چې قافله و هغه ځای ته چې کله ورسېدله، نو ګوري دا ټول قافله والا دینه تلو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یو زنانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي مبارکه یوازې په هغه ځای کې پاتې شوله او ټول قافله د حضور صلی الله علیه وسلم سره تلو. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عمل چې هغه د حکمت نه ډیر زیات ډکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو صحابي دغه قافلې نه رسته روانو په هر غزا کې. دا به طریقو چې قافلین کوم سامان پاتې شي یا په لار کې سو ورزيږي چې کله رستنی دغه کس یو صحابي چې په لار راځي هغه اوچتوي او راځي دي. نو دا صحابي حضرت صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه دی دغه قافلین رستو را روانو. چې کله د قافلین رستو را روانو، نو دی چې کله راغله حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې کله وکتل چې قافله خو تلې ده، دی هم په اته ځای کې کېناستله کم زین چې دی قضای حاجت لتلو. دی اغل ته کېناستله په دې ټیم کې دی باندې خوب غالب شو، دی اودش ولا چې کله دی اودش ولا یوازې غزې کې پاتې و. دغه صحابي دی رستو نه روانو. دی چې کله رستو نه روانو، دی چې وکتل نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها اغل ته ودوا. نو دی دا پردې حکم نازلېدو نه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي لیدلې و. نو دی چې کله وکتل چې دا خو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ده، نو دی ډایرک وی انا لله و انا الیه راجعون. بس صرف فقط دومره خبره وکړه. دی چې دومره خبره وکړه، دومره آیت د قران کریم تلاوت وکړه، عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د آیت واوریدل، نو هغه ډایرک ویښ شو. هغه چې کله د خوب نه پاسېدله خپل ځان برابر کو، پرده وکړه. دغه صحابي سره یو اوخو دی نه عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دی سره خبرې شوی او نه دی د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره خبرې کړي. صرف عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په دغه ټیم کې دی آیت تلاوت کړله، باقی خبر نه وشوي. نو په دې ټیم کې عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دغه صحابي په خپل اوخه باندې کېنه ولا او قافله پس را روان شوله.
چې کله قافلې پسې را روان شوله نه لاره کې چرته خبرې کړې دي او نه لاره کې چرته حصار شوي دي ډایرکټ قافلې ته چې کله ورسېدله نو په قافله کې ځینې منافقین حضرات وو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا ډېر لوی منافق تیر شوی دی او د منافقین دا ډېر زیات خطرناک وي ظاهرتا خصم دم بوي لیکن د دې زړه حالت دومره خطرناک وي چې دوی د اسلام او د دین د لپاره هم ډېر زیات خطرناک وي او د مسلمانانو د لپاره هم ډېر خطرناک وي ځکه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د ټولو نه لاندنۍ طبقه کې به منافقین حضرات وي ظاهره به یو شانتي وي او زړه به بل شانتي وي دغه کم عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کومو دي ظاهرتا خو مسلمانو ظاهرتا خپل ځان مسلمان ښکارا کول لیکن حقیقت کې دي منافقو دي چې کله وکتله چې د مسلمانانو مور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو صحابي سره رستر روانه ده نو دغه منافق په هغه دله کې چې کوم نور منافقین او هغه ته خبر ورکړه نعوذ بالله دي داوي چې دغه صحابي حضرت صفوان ابن معطل او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او دغه صحابي نعوذ بالله په لار کې دی زکه دی یو سازش ما تحت حصار شوی او نعوذ بالله دی یو بل سره زنا کړی دا په داسې یو بیبي باندې تهمت لګول چې هغه د دنیا د ټول زنانو افضل زنانه ده په داسې بیبي باندې تهمت ولګوله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټول بیبیانو کې د ټولو نه بهترینه بیبي په قرآن او په حدیث باندې پوهه او د ټولو نه بهترین تقوا او طهارت کې او په پاک دامنه کې د ټولو نه افضل او اعلی زنانه هغه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وا چې د دې صحابي سره دی یو خبره هم نه وکړي او دغه منافق ور باندې تهمت د زنا ولګوله حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د 10 یو زنانه وا چې الله رب العزت د دې په باره کې الله رب العزت د رکوع د قران مجید کې د دې صفائی د پر الله آیتونه نازلوي کله چې حضرت یوسف علیه السلام باندې زلیخه الزام ولګو تهمت ولګو هغه په باره کې قران کې الله پاک صفائی د پر آیتونه نه نازلوي بلکې هغه صفائی د پر یو معصوم گواهی ورکوي او کله چې حضرت مریم علیه السلام چې کله په هغه باندې تهمت ولګیدله هغه باندې الزام ولګیدله چې هغه خاوند نو بغیر د خاوند الله رب العزت د هغه د خېټي مبارک نه یو پیغمبر پیدا کړو خلکو هغه ته غلط نسبتونه وکړه نو هغه ټیم کې الله رب العزت د حضرت عیسی علیه السلام چې هغه معصوم هغه دا گواهی ورکړل چې زما مور د پاک دامن دي بدکار نه د نعوذ بالله خو چې کله په عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګیدله الله رب العزت په قران مجید کې آیتونه نازلوي او بیا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د داسې یو زنانه وا چې د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې یو لس زنانه یا نه زنانه چې هغه ټول داسې و چې مخکې د بل چا سره به نکاح کړي و لیکن حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د ټول کم عمره جینې او د دې مخکې د بل چا سره نکاح نه وشي بلکې اولنې او آخرنې نکاح د پیغمبر علیه السلام سره شو صرف زنانو کې دې ته د فضیلت حاصل دي او بیا بل د دې فضیلت د پیغمبر علیه السلام نه پس په دنیا کې چې څومره خلق دي چې څومره بزرگان څومره صحابه کرام څومره شهدا او څومره نیک او صالحا خلق چې دي د ټولو اولنې مقام او مرتبه والا کس او صحابي هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دې ته دا فضیلت هم حاصل دي چې د مسلمانانو اولنې خلیفہ هغه لور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وا او بل فضیلت دومره پاک دامنه خزا چې کله د پیغمبر علیه السلام دنیا نه رخصتیږي کله پیغمبر علیه السلام دنیا نه زی کله پیغمبر علیه السلام باندې د مرګ کیفیت تاریکیږي فرشتہ راځي د حضرت پیغمبر علیه السلام روح اخلي په دې ټیم کې پیغمبر علیه السلام د سر مبارک د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دې ځای باندې پروت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په کې پیغمبر علیه السلام د جسم مبارک نه روح زی هغه دنیا نه تشریف وړي دومره بهترین زنانه کله چې پیغمبر علیه السلام
د مرګ دغه حالت د دنیا د تشریف ورو دغه حالت وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسواک کول غوښتله هغه مسواک ډیر کلکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په خپل خله مبارکه باندې هغه مسواک نرم کړله او بیا هغه مسواک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور کړله هغه مسواک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام استعمالوي داسې یو زنانه دومره مقام او مرتبه الله غیله ور کړی ده او دغه ظالمانو په هغه باندې تهمت د زنا لګولی او بیا هغه مقام چې کله حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي مبارکه و دی هم کله کله په ځان باندې ناز او فخر کولا چې زمانه کا په عرش باندې تړلې شوی دا او بیا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مقام سمروا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها مقام دومره چې صرف اغه نکاح په عرش کې وتړلې شولا او بیا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مقام سمرا چې هغه د نکاح مخکې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تصویر جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په خپل د غلاس په تلی کې ښکار کوي پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبر دا استا بیبي مبارکه ده وای سبحان الله چې کله یو داسې خوندوره خبره ذکر شي اسلام بڑای وشي د یو صحابي بڑای وشي او په چغه وای سبحان الله دی باندې ډیر زیات اجر میلاویږي او دی ته دی باندې شیطان ته هم ډیر زیات درد رسی او دی باندې د مسلمان د غزله د تازه کیږي ایمانی قوت مضبوطیږي نو وای سبحان الله سم په چغه وای سبحان الله او بیا بل فضیلت د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ګوره چې کله هم قران نازلیږي مخکې چې کوم کتابونه نازلیدل انبیاء کرام ته هغه د پاره انبیاء کرام چې کوم یو مخصوص عبادت خانه ته بتلل او هغه ته عبادت وکړل الله به ورله کتاب ورکول لیکن زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم ځای کې واغې باندې قران نازلیدل لیکن په دې قران په نزول کې یو فضیلت حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته حاصله ده چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره په یو بستر کې وي یو بستر کې تشریف فرمایي په دې ټیم کې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت طرف نه پیغمبر باندې وحی نازلوي بل خزي سره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اعزاز شاته نه حاصل شوی او بیا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فضیلت به څومره ډیر وي چې وس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کم ځای باندې دفن دي دا هم د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کمره او هغه حجره محترمو دومره مقام ولا خزا چې دلته لس ورځې هم بڑایي او د دې پاک دامنی او د دې صفت د قران او د حدیث نه بیان کم دا به نه ختميږي مختصر دومره چې دنیا ټول زنانه یو طرف ته شي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مقام او مرتبه ته نه رسی نو دغه ظالمانو په دې باندې تهمت د زنا ولګولا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې چې کله تهمت ولګیدله نو دی لا خبر نه و دی چې کله سفر نه لاړ نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا بیمار شوله نو دی چې کله وکتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله سفر وشو د هغه سفر نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راځي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خواته په بیبیانو کې د ټول نه مینه محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره وا خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راځي په دې ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکینی طریقې سره حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره د مینې اظهار نه کوي کله چې مخکې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیمار و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات شفقت مظاهره وکولا لیکن وس کله الزام او تهمت ولګیدله پیغمبر هم دومره خفوا حضرت عائشه هم بیمار ده پته ورته نشته چې دا سم مهاجرت سقي سره روانه ده په دې ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راشي صرف حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وای السلام علیکم صرف حال ته پوس کوي واپس دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسره نه کینی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډیر زیات پریشان شوله یو ورځ حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای چې آقا ای زما محبوب ما ته اجازه راکړه زما خپل پلار کړه یا خپل مور سره ملاو شو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دغه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله مور سره ملاو شوله ډیر زیات خپوا
دینه مخکې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دغه کیسې نه خبر نه و چې ما باندې تهمت لګېدلې دی. یو ورځ پته ورته داسې ولګېدله چې کله د منافقینو دغه پروپاګاندا خواره کړله نو بعض مسلمانانو هم دغه یقین وکړله او په دې خبرو باندې اقرار وکړله. خطا شوله چې د پیغمبر بیبي مبارکه نه به داسې کار شوی چې هغې کې یو صحابي حضرت مستح رضی الله تعالی عنه او بل صحابي حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دا داسې یو صحابي چې کله کفار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې اشعار ویله د اسلام خلاف شعرونه به ویله دغه صحابي به ورته جوابات کوله. دغه صحابي به هم دغه غلطي کې مبتلا شوله. هم دارنګ یو زنانه په صحابه کرامو کې حضرت حمنا رضی الله تعالی عنها چې دا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خور و دی هم د منافقینو دغه پروپاګاندا متاثر شوله او دی هم دغه خبره باندې اقرار وکړله چې نعوذ بالله حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه دغه ګناه شوی ده. یو ورځ حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قضای حاجت د پاره هغه ټیم کې دا واشروم او دا لیټرینونه دا په کور کې نه و نو دا زنانه شپې ټیم کې به یو دشت به بتلله هلته به خپل قضای حاجت پوره کوله. نو دغه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او ام مستح یعنی دغه صحابي مور دی لاړله هغلته قضای حاجت د پاره چې کله واپس کېدله نو دغه ام مستح کم بله ښځه چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره وه د دې دغه صادر دغه خپو کې ونښتله دی وغورځېدله نو دی چې غورځېدو سره دی خپل زوی په باره کې بددعایي وکړله. چې کله بددعایي وکړله حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې داسې مه کوه ته د هغه صحابي په باره کې بددعا کوي چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره جنګ بدر غونډه کې لوی معرکه کې شرکت کړی و. دې ټیم کې دغه ښځه ورته وایي چې ای عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته څه خبرې؟ عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حیرانه شوله چې څه قصه ده. دغه ښځه ورته وایي چې په تا باندې د زنا تهمت لګېدلی ده الزام در باندې لګېدلی دی او زما دغه زوی دی هم دا اقرار کړی ده. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه ټیم کې ډېر زیات خفګان شکار شوله او ډېر زیات هغه بیماره وه نور هم بیماري زیاته شوله. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته په دې ټیم کې چې کله پته ولګېدله عائشه صاحب ډېر زیات د خفګان شکار شوله. نو کله چې دی خپل کور ته راغله خپل پلار خواته نو دی چې خپل مور تپوس وکړل چې امي دا څه قصه ده نو مور ورته لږ تسلي ورکړله. لیکن کله چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته چې کله پته ولګېدله چې ما باندې داسې الزام لګېدلی دی تر سبا پورې عائشه صاحب په خپله فرمایي په خپله حدیث روایت نقل دی د عائشه رضی الله تعالی عنها نه په خپله دا قصه بیانوي وای تر سبا پوری زما سترګ نه ده پټه شوې تر سبا پوری ما خوب نه ده کړی او تر سبا پوری زما د سترګو نه اوښکې بهیږي او زه په ژړا کې وم. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای زما مور او پلار چې کله زما دغه حالت د جړا ته وکتله نو هغه له دې خبرې نه یېرېدل چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کا کلیجه پھٹ جائے گا رونے کی وجہ سے دومره به یې ژړله. محترمو نن ما او صادغه ما او تا چې په قرآن او په حدیث باندې عمل کوو ما او تا چې څومره احادیث باندې عمل کوو د ټولو نه زیات په احادیث باندې پوهه او دغه دین چې مونږ ته رسېدلی دی دا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په ذریعه باندې رسېدلی ده. محترمو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په صحابه کرامو هغه صحابه کرام چې لوی لوی صحابه کرامو هغې نه زیات په قرآن او په حدیث باندې پوهېدله داسې یو زنانه وه چې کله په هغه باندې تهمت ولګېدله حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پریشان ابو بکر سے پریشان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم ډیر پریشانو دي کې یو میاشت تیر شوله ای دغه شان د ټول په خفګان او په پریشانۍ کې د محترمو بیا یو میاشت پس الله رب العزت آیت نازلوي دا ډیر زیات اوږد واقعا ده ان شاء الله باقی واقعا چې مخکې بیا څه چل وشوله څنګه صفایي وشوله دا به سبا ان شاء الله وایو. خو دغلته یو اهم مسله هغه ځان سره یاد کړئ هغه داسې ده چې د ایمان تقاضا ده شاید چې بعض خلک هغه خوښه هم نه کړي لیکن دا بیانول دا لازم او فرض وي. محترمو هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها
چې د ټول زنانو سرداره هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر بیبي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور هغه سب دشمنان په دې زمانه کې هم موجود چې هغه ته شیعاګان ویل شي دا شیعاګان چې کوم وي دیو د حضرت ابوبکر سے د خلافت قائل نه دي دیو د حضرت عمر سے د خلافت قائل نه دي دیو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت قائل نه دي دیو نعوذ بالله حضرت ابوبکر سے د ایمان قائل هم نه دي دیو حضرت ابوبکر سے کنزل کوي او خاص کر دیو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په باره کې ډیر زیات کنزل کوي محترمو اول چې کله زمونږ علاقې خلک چې کله ښکته ځي نو دوی دومره خیال وکړي چې دغه خلکو سره خپل لین دین او واسطه ونه کوي محترمو دا رزق دا الله رب العزت ورکوي دا رزق وادا الله رب العزت کړی دا محترمو داسې ډېر خلک وي چې دې ځای نه لاړ شي ښکته هغلته شیعاګانو سره کارونه کوي مثال په طور باندې لین دین کوي او بیا د هغه شیعاګانو په لاس باندې پخ شوې ترکاري د غوښه وغیره خوري دا په اسلام کې چورلټ حرام او ناجایز دی کم ذبحه چې د شیعه په لاس باندې وشي دا بالکل حرام وي د شیعاګانو سره خپل تعلق ساتل دا په اسلام کې ناجایز او حرام دی مونږ ته پکار د محترمو د شیعاګانو سره مونږ خپل دغه لین دین دا ونه ساتو ولی نن هغه شانتي کله چې عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کله د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګولو د زنا نن په مقدس مکه باندې چرته کافران هم د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې د زنا تهمت د الزام قول باندې اقرار نه کوي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته یو کافر هم کنزل نه کوي په دغه دنیا کې صرف شیعه یو مرتد او یو لعین داسې دی چې هغه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې هغه نازیبا الفاظ استعمالوي او کنزل کوي ان شاء الله مونږ ته پکار دي چې داسې قسمه خلکو نه مونږ ځان وساتو ساتو به ان شاء الله دا زمونږ ایمان تقاضا ده ساتو به ان شاء الله ان شاء الله باقی سبق هغه به ان شاء الله مونږ سبا وایو صحیح ده د دې ټول خبر نه درس خلاصه مونږ ته سره وته کوم کس چې د پیغمبر د بیبي خلاف وي هغه د اسلام خلاف وي هغه زمانه کې عبد الله ابن ابي ابن سلول چې هغه د پیغمبر د بیبي خلاف د اسلام خلاف د دین خلاف په دې زمانه کې شیعاګان د پیغمبر د بیبي خلاف دي د اسلام خلاف دي د دین خلاف دي د صحابه خلاف دي څنګه چې هغه زمانه کې د پیغمبر صحابه عبد الله ابن ابي ابن سلول نه دا هغه خپل ځان بچ کړو هغه خپل ځان ساتلو هغه سره خپل معاملات ختم کړو هغه ته د مسلمانۍ درجه نه ور کړي هغه ته منافق ویلو هم دارنګ ما او تا باندې هم لازم دي چې دغه شیعاګانو ادب احترام بنکو دغه شیعاګانو سره د بایکاټ بکو او دې سره به هیڅ قسمه تعلق نه ساتو دا د نن درس نچوړ او خلاصه ده الله رب العزت دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين یا الله پاکه زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله پاکه د رمضان المبارک په میاشت کې هم موږ ډیر زیات کمزور یو الله پاکه موږ نه څه ګناهونه کیږي الله پاکه موږ ته معافي نصیب کړي الله پاکه موږ صحیح طریقې باندې دغه روزه دا نشنولې او صحیح طریقې باندې الله پاکه موږ عبادت نشو کولای الله پاکه خپل فضل او کرم سره موږ ته معافي وکړي الله پاکه چې څومره ګناهونه مخکې موږ نه شوي دي الله پاکه هغه بخشش وکړي الله پاکه آینده چې څومره ګناهونه موږ نه کیږي هغه موږ محفوظ وساتي الله پاکه چې څومره بیماران دي ټول د شفا ورکړي الله پاک چې څومره مسلمانانو سره شرعي حاجتونه پوره کړي الله پاک چې څومره بیماران دي ټول ته شفا ورکړي الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت نصیب کړي الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیدار مونږ ته نصیب کړي الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیدار په دغه دنیا کې د رمضان المبارک په خاطر دغه ټول مسلمانانو نیک اعمال وسیله کولو په خاطر الله پاک دغه درس په خاطر والله پاک خپل محبوب اولیاء الله په خاطر باندې موږ ته د رمضان المبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیدار نصیب کړي الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه